الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وسع على عياله في النفقة يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته. رواه مشکات. عزیزان محترمو، نن د محرم الحرام 5 تاریخ دی او د بت په ورځ باندې به 10 محرم الحرامي دیتا په احادیثو کې یوم عاشورا وایي. عاشورا مؤنث د عاشور دی. عاشور لسمې ته وایي. اسلام کې په شریعت کې او په تاریخ کې د ورځې ته غیر معمولی اهمیت حاصل دی. د حضرت آدم علیه السلام اسمانونو ته نښکته راتلل ځمکې ته، دا په دې 10 محرم باندې شوي وو. نوح علیه السلام چې د کشتۍ نه راکوزېدو د 10 محرم ورځ وه. په 1 ذوالحجه باندې کشتۍ ته وختو، بس په 10 محرم باندې د کشتۍ نه راکوز شو. نو دا د عاشورا ورځ وه او بیا به طور شکرانه روژه ونیسله. د هغه وخت نه د عاشورې دا روژه را روانه ده. نوح علیه السلام سره په کشتۍ کې 80 کسان وو. بیا دی چې کم کلي ته لاړو، هلته کې آباد شو. هغه کلي ته سمانین وایي. سمانین په عربۍ کې 80 ته وایي. دا لومبنی کلی و د طوفان نه بعد په ځمکه باندې آباد شو. 80 کسانو پکې. نو دا کلی په سمانین باندې مشهور شو. دارنګې حضرت یونس علیه السلام د قوم توبه چې قبوله شوه، ندام د عاشورا ورځ وه. فرعون سره د خپلو لښکرو چې غرق شو، دام د عاشورا ورځ وه. موسی علیه السلام او بني اسرائیلو ته چې نجات میلو شو، دام د عاشورا ورځ وه. د عاشورا دا ورځ د جاهلیت نه محترمه معظمه را روانه وه، تر دې چې حدیث کې راځي عائشہ رضی اللہ عنہا فرمائی کہ د اسلام دراتو نه مخکې بم جاهلیت کې قریشو دا روژه نیسله، د عاشورا دا روژه. دا خبره دی د خپلو مشرانو نه د اسلافو نه اورېدلې وه. په 10 محرم باندې به دی په خانه کعبه باندې پرده اچوله. دا غلاف چې دی خانه کعبې ته اچولی کېږي، دا هم قریشو په 10 محرم باندې خانه کعبې ته اچولو. په 10 محرم باندې به دی خپلو زنانو ته ښایسته جامې او ښکلې کالي به ورته واچولو. نو دا ورځ د مخکې نه محترمه معظمه را روانه ده. او یو اهمه واقعه چې په دنیا کې به رونما کېږي، چا قیامت دی، دا هم په 10 محرم باندې د جمعې ورځ وي. د امام مهدي علیه السلام ظهور چې کېږي به ښکاره کېږي به، دا به د 10 محرم شپه د جمعې شپه به چې امام مهدي علیه السلام به خانه کعبې سره ښکاره شي. عام طور خلک عاشورا او محرم په دې پیژني چې په دې کې د حضرت امام حسین رضی الله عنه شهادت شوی دی او د اهل بیت حضراتو شهادتونه شوي دي. دا واقعه خو ډېره وروستو شوې ده. د دې نه مخکې نبی علیه السلام د دې ورځې فضایل او مناقب بیان کړي دي. نبی علیه السلام به د دې ورځې اهتمام کولو. عائشہ رضی الله عنها فرمایي، بخاری کې دا روایت دی چې کانو یصومون عاشوراء قبل ان یفرض رمضان. د رمضان د فرض کېدو نه مخکې خلکو به د عاشورا روژه نیسله، بلکې د رمضان نه مخکې د عاشورا روژه چې وه دا فرض وه. او دا داسې فرض وه
چې ربيع رضی الله تعالی عنها چې ده، ربيع بنت معوذ ابن عفراء رضی الله تعالی عنها، ادا سے عجیبه او ناشنا صحابیه ده چې دې ته دا فضیلت او خصوصیت حاصل لې چې د بدر په جنگ کې د دې و زامن شریک شوي وو. دا وی چې د عاشورا پر ورځ باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام سحر د انصارو چې کم کلیو کم آبادی و هغې طرف ته پیغام ورېږو. دا روایت بخاری کې دی چې ارسل النبی صلی الله علیه وسلم غداة عاشوراء